أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مخکنا مونږ د سیرت حواله سره روان یو. جنگ بدر پورې واقعات غټ مونږ ویلي. تیر جمعه مونږ دا ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر کې چې کوم مشرکان مړ شو هغه ټول یو کند ته ورغول او هغه سره خبرې وکړي. محدثین دا حدیث د معجزات په باب کې لیکي. په دې وجه اصول لري څنګه ما بار بار ویلي دي او تیر جمعه وضاحت سره ویلو چې یقینا د بدر کوم کافر وغي د الله د پیغمبر خبره اورولې او دا الله ته سبایب نه. صحیح بخاری کې چې په دې باندې د سیدہ عائشہ کا استدراک او هم ما بیان کړو او دا غي مقصد دا و چې دا عام قاعده نه ده ځکه چې قران مجید فرمایي چې انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. تو مړو ته نشي اورولې او نه مړی اوري. دا یو بدقسمتي ده چې زمون خلق ځان نه یو رائے جوړ کی او بیا قران او حدیث هغه پسې تاوی راتاوي. قبر کې یو جون شته هغه جون ته برزخی جون وي. برزخ پر دې ته وي. هغه جون د دنیا جون نه دی. هغه د آخرت یو جون دی او په هغه خلق کويږي چې هغه مشي ژوندې خلق داغه په کیفیت باندې نه کوي. دومت همیشه نه داسې لیکن بعض خلق را اراده چې مړ اوري بیا دا اورېدو لپاره هغه دغه حدیث اول پیش کوي کوم جماعت ته رجمه ویلو حال لای چې پای کې د دلیل سشتره نه یک خدا نه وي چې مړ اوري. الدکه د قطاله قول مالک ویلو چې الله هغه مړي د پیغمبر د پاره ژوند نکړو او الله هغه مړو ته د پیغمبر کلام وورو حسرتا ونقمتا علیهم دې لپاره چې دا غي افسوس کې او دا غي په عذاب کې مزید اضافه وشي. هغه لپاره ما مثال بل حدیث پیش کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د پردې حاجت واغتا بار تر ناس تر پاره سشینو نو یو دوه کجورو ته حکم کړو هغه کجوره راغلې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه یو بل ته نږدې کړې وي هغه پرده کې بیا کېناس بیا کجوره واپس هم لګلې. څنګه چې دې نو څوک دا قانون او قاعده نشي جوړولې چې ګوټي ګرځي نو دارنګې دغه مشرکین دا ورېدون هم دا څوک نشي جوړولې چې عام مړ موري. دواړه معجزات دي احادیث بالکل صحیح دي لیکن دې د معجزات په باب کې بار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف سره دغه چې کول هغه وکړو. د بدر قیدیانو کې یو قیدی دا سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وجل عقبہ بن ابی معیط. د هر زمانه څخه قواعدی قوانینی کاغه د شریعت وی او کني او چې کنا بین الاقوامی شي د بیا پیغمبر دا غي خیال ساتي. هغه زمانه کې دا یو بین الاقوامی قانون چې قیدی با نه وجلو
رسول الله صلی الله علیه وسلم عام قیدیان ندی وجهی دیکھ سے استثناءانی بھی بین الاقوامی قانون کے مستر اسلام کے مستر عقبہ بن ابی معیط ناقص جلاس بات دی انشاءاللہ والخوائی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغت قتل حکم کرے اور حدیث و کتابوں کے داشترے چاہے وجل رہے پادش نور قیدیان ناغ نور و قیدیانوں کی دا اللہ رسول دا برابر خیال ساتل ہے برابر دار رہے کہ مساوات ہوئی تمیم پیش ہوئی اردو کے چکم وہی مساوات دا غلط ہے مساوات مساوی برابر والے انہیں پائے کہ تو دے خیال نہ ساتل ہے خلاف لانے سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار دے یا دابلے ڈیر لوی دشمن دے یو لدے یو سزا ورکی بل لدے بل سزا ورکی عمومی طور دا قیدیان اولاد شاعت تڑلی دا طولو قیدیان اولاد شاعت اتڑلی شو اور آوستیشی او زیدہ پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتر رہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وقت کہ اگر مسلمان نو اغم دا بدر پا قیدیانو کی نیولے شو و دا شپے دا آغا تکلیف آواز را گئے آغا تکلیف کم چے دخدے دا تڑلو یا دا لاس دا تڑلو دا وجہ رازی آغا تکلیف کہ آغا زیرگی شروع کو زیرگی کول بیمارے سرا دا راضی فطری چیز ہے لیکن آغا زیرگی اغیلا دمرا رنگ اور کول چی آغا بل کمرکے ہوری ریش نا سخت طریقہ نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرگی وچانا اور اختتقیف کی اور دے وجہ نا ائمہ پدے بانے متفق دی کہ دے بیمارے پا وقت کے زیرگے کول مکروہ دی لیکن پدے کہ انسان خپل کمزوری یا خپل عجز اگر انسانان تخی خدا خوئی نہ رہے سڑے کجاری تو خپل رب مخ کے دے جاری پدا سے وقت کے دے زیرگے اوکی ہو دے جاری چلے چے انسانان وہ سر نہیں تال مٹول ڈیرشی گری خیلہ بازی دے رشے دا دے دور کے خلق زیرگی گئی دخل کو مخ کی گئی کہ سوکنے ہی نبیانہ گئی دا غیر پسندیدہ عمل ہے خصیص نہ رہے امام مالک رحمہ اللہ دخل وفات کے مرض الوفات کے اگر ابن روال کھوڑ لیوں گا دیو دو مسئلو دو وجہ داغی وقت بادشاہ کا وحل ہے سل ڈنڈے صدا بے روزانہ اور کل مخکارہ چھے وجود دیر کمزوری بھی گوڑا بھی ہوتا آگا سل ڈنڈے اتیا ڈنڈے روزانہ وحے نخواہ مخواہ سڑے زیرگے ہو گئی سفیان داغا تپوس لراغلے ہو زیرگے چوور ایک ناغا اور تو فرمائل کہ صحابہ کرام ودا مکروح گڑل مالک وفات شو لیکن داغا زیرگے بیا چانا ہو رہے بلے دا فریادونا کول دا اگرچہ وہ فطری کار رہے لیکن غیر پسندیدہ رہے غیر پسندیدہ فعل تا مکروح ہوئی مکروح منے کہ طبیعت ناخلی دلے ناخلی تا حرام تا نو یردے یو دا فقی یو ضابطہ دا حناف و قیدہ دا چکل مکروح دی ذکر کی مطلق مکروح ہی پایسر تنزیحی یا تحریمی نہیں اور آغیر مقصد مکروح تحریمی فقہا اقبل ہو قیدہ او مکروح تحریمی حرام تنزدی یو دا شریعت مکروح دی قرآن مجید کو کلک کراہت یا مکروح حرام تموئی
قرآن مجید یو فهرست بیان کړی دی د ډېرو ناکاره کارونو. پای کې بدکاری دا، پای کې ظلم دی، پای کې د پلار مور نافرمانی دا سورې بنی اسرائیل کې. راغی آخر کې فرمایي کل اولئک کان عند ربک مکروها. دا کوم فرض چې تا له ساتو سزلو اورید دا ټول ستاسو رب په نس حرام دي. قرآن کې مکروه حرام په معنی استعمالي. یو د فقه اصطلاح ده، د فقه کې مکروه هغه څه ته وایي چې هغه طبیعت نه اخلي. دا هغې دوه حیثیت یې بیا، یو هغې چې شریعت هغې ته حرام وایي، یا د هغې د حراموالي دلایل قوي، دې ته مکروه تحریمي وایي. یو هغې چې هغې طبیعت یې نه اخلي، دا مکروه تنزیهي. خو بیا قاعده دا ده د احنافو چې کله مکروه مطلق ذکر شي هغې نه مراد مکروه تحریمي. بار کې دا کار مکروه دی، پسندیده نه دی. بار کې د عباس زیرګې چې واورېدلی شو نو صحابه کرامو کتل چې دا زیرګې د چا راځي، هغې وکتل دا د عباس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رشتې ډېر زیات خیال ساتي. مرګرو ته څه ویلي نه دي، لیکن هغه مرګري په دې پوهېږي چې که پیغمبر خبر شو ناوخا وایي چې د عباس دا کم تکلیف کې دی مبتلا دی، د خپې د تړلو د وجې یا د لاس د تړلو د وجې نو لږ پرېږدی سس کول. په دې وجه هغې د هغه د حکم نه بغیر د هغه قید کې هغه تکلیف کې اسانتیا راوسته او د هغه پنده هغې کلو کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو هغه وفرمایل د ټولو دا کلو کې. دې ته نبوي مساوات وایي. یو سړی رعایا سره سلوک چې کوي نو په کې برابري پکار ده. په کې خپل پرې کول دا زموږ د عام خلقو مزاج دی، عام مزاج. یو سړی لړ شي بینک ته بالفرض شناختی کارت جوړولو لړ شي، خدا چا دوستانی زموږ هم پکې وشمېره دوستانی چې بار مونږ وګوري چې د قطار کې ولاړ د بیا خپوي. خو اکثر خلک په دې خوشحالي چې ما د تکلیف نشه ملو لکه د لړم فلانې و کار مې ضرور شي. دا مساوات څه شو؟ یعنې زمونږ د دین مونږ ته یوازې دا نه وایي چې ستا پیغمبر ګیره ساتلی ورته ګیره وساته. د هغه په ټول ژوند کې ستا لپاره یو نمونه برابري پکار ده. دا کمال خو نه دی، دوی دا زما کمال دی، دا زما شاګرد دا چرې و کمال. دا غیر مساوي حرکت دی، غیر مساویانه. مساوات پکار دی، رعایا کې مساوات پکار دی. حقوق دا الله رسول مجرمانو سره کوي. هغه مجرمان چې هغې د هغه مخې ته جنګېدلي وي د هغه د قتل کوشش یې کړی. خو دې نه دا پته لګېږي چې یو مسلمان سره څنګه سلوک پکار دی، د هغې حقوقو کې څنګه مساوات پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت یو خبره هم فرمایلې ده، هغه خبره صحیح بخاري کې 2 ځای لیکلې ده. هغه فرمایل چې که مطعم بن عدي ژوندی دی او هغه ما سره تکلم فی هذه النتنا، نتنا د منتن او منتن جمع ده. منتن پمند وایي، بویناک ګنده بوی چې وي نو هغې ته نتن وایي. لو کان مطعم بن عدي حیا، که مطعم بن عدي ژوندی او لو تکلمنی که ما سره کلام کړی فی هذه النتنا، د دې پلیتانو مشرکانو په باره کې دا کوم چې ما قیدیان کړي وي نو لترکتهم له،
دا مال هغه لپاره پرېښی دا حدیث امام بخاری دو ځای لیکلی دی اوس موږ له تلل پکار دی چې مطعم بن عدي موږ وپېژنو من هو څوک دی اسلام موږ ته د پیغمبر په عمل کې یو بل څه وښیي هغه ته وایي د احسان بدل کې احسان کول نن زمانه کې کمسلتوب ډېر زیات دی یو سړي سره چې احسان وکړی شي نو هغه د هغې په بدل کې روانې کوي فساد به کوي دا خو ډېر یو داسې عمل دی د کمسلتوب چې اسلام د دې روادار نه دی اسلام چې موږ ته څه ښیي نو هغه دا دی چې موږ د احسان په بدل کې ډېر احسان وکړو دا کم مطعم بن عدي ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مشرک دی مسلمان نه دی او دی بل هم مشرک دی لیکن د دې یو احسان دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بار بار ویلی دی دا سیرت چې مونږ بیانو کیسه نه کوو دې کې زمونږ د پاره څه تربیت دی فقه السیرت یو چیز دی یو مضمون دی فقه السیرت دا غي مطلب دا دی چې سیرت کې زمونږ د پاره څه پوهه ده د عمل کم چیز دی چې پاره مونږ عمل وکړو زمونږ خلق د پیغمبر سیرت څه دی دا حسن بیان کی نو حسن بزم بیان کمتا ده چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر خبر ده چې دا الله نرستو کما ترجمه منو هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منو لیکن دې کې څه پیغام ونیسه سیرت یواله صرافات خو نه وي سیرت کې کردار اولن راځي داغه حسن جمال ایک وہ شک نشتا لیکن پائے کہ مونږ د پاره سے پیغام کو نشتا پیغام دا هغه په عمل کې دی دا هغه په کردار کې دی او چونکه هغه مشکل دی نو دی وجه باندې دا هغه خوا کې څوک نه دی د سیرت جلسیم چې کېږي نو پائے کې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وختو ذکر وای او قرآن تحریف وای کله وای ذوالفقار واللیل تو دا چرته څوک زنانه لري تعریف دی او سترګې داسې دی او پلانې دا د قرآن تحریف دی د پیغمبر حسن جمال له هیڅ مسلمان خبره را هیڅ انسان ممکن نه یو هندو هغه کتاب لیکلو عرب کا چاند اردو کې شته اوسم هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د حسن نه متاثر شي او کوم چې په حدیث کې راغله شمائل د ترمذی یا د نور محدثین او ابواب چې کومي هغه کتلو او کتاب لیکلو د حسن جمال نه چې کلام متاثر شي به د کردار کتل او هغه کردار باندې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم کتاب لیکل منشی لکشمن جی مہاراج نندرا منشی لکشمن جی مہاراج اغم سیرت باندې کتاب لیکي او غیر مسلم نه دادا چې سره سیرت ته بیانې لري مسلمانې غیر مسلم هم سیرت باندې کتاب لیکي لیکن سیرت کی بنیادی چیز هغه کردار دی د سیرت د بیان اصل مقصود دغه دی تاسو کیاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف قتل او هلته کې خلق ډېر څنګه کړو او بیا چې راتو ناغله چا پناه ورکړو هغه پناهي ورکوونکې مطعم بن عدي دغه یو احسان او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مطعم بن عدي چې کافر دا الله رسول داغه احسان هم وخت الله چې داغه بدل ورکړي یو منافق دی هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول وي دا عبد الله ابن ابي وزير هغه واقعي عبد الله مسلمان دی
یې د عبد الله ابن ابي زوی یې راغلو عبد الله بن ابي بن سلول. دا منافق دې چې کله مري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل صادر ورلېږي. دا ولې لېږي؟ خلق راوي چې دا د دوزوی صحابي دی عبد الله او ښکاره دا ډېر صحابه دي خاصه هغه وجه دا غلطه دا هغه وجه دا چې دا عبد الله منافق کله چې سیدنا حمزه رضی الله عنه شهید شو د دې سره کپړې نه مسلمانانو سره چې کفن یې اچولې خپل مړو باندې. سیدنا حمزه چونکه دنګو ناغه باندې صادر صرف د عبد الله فټ کې دی. عبد الله خپل صادر لګل وغل او دا دومره دنګو چې عبد الله بن ابي بن سلول اگر چې هم ډېر دنګو او سیدنا حمزه ډېر زیات دنګو. چې باندې صادر برا سر پټ ولا نخپه وختار شي او چې کله وې خپې پټولې بیا سر ښکار کېږي. دا صادر د عبد الله بن ابي بن سلول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل تاسو دا څه وکړئ چې د سر پټ کې او په خپو الله ازخر واچوي. ازخر یو قسم درب دی یو بروزی یو بل خوشبودار غوندې درب وي سرګړی ورته وي په خپو الله سرګړی واچوي. اوس خدا بروزی مولودی نشته په خدا روایت چې کله خلکو جمعات نه د مړي د لامبولو لپاره تختولو نه ډېرې جمعات نه څه بروزه موړه انور په پته نه په خلل څه شي اکثر به هغه نه بیا منځنه جوړه کړه د مړي سر ته وګي خو دا په دې بنیاد دا نه و د دې بنیاد دا حدیث دی چې کله کفن لنډي نو په بیا موږ په نور سم پټولې دغه احسان په بدل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول خپل صادر لګلو. عبد الله بن ابي منافق او هغه منافق چې هغه د عقیده منافق وي کافر و لیکن داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو احسان و رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احسان دې طریقې سره خلاصو. یو سره په خپل مشرکی آیا د پیغمبر صادر با هغه د الله د عذاب نه بچي نه تبرکات هم قائل وي د پیغمبر لیکن دا غیر لپاره د انسان خپل اسلام هم پکار د انسان خپل عمل صالح هم پکار دی. یو سره مشرکی کافری بالفرض تو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر خو سکے کہ پیغمبر پاگے جنازہ ہم ہوگی اللہ علیہ نواز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پاگے جنازہ کرے دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول باندے نو قرآن پائے پابندی لگو لگا لا تقم علی قبر ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. دا سے خلق چی مرشد آگی قبر خواہ کے اند رہے اور پاگی چرت جنازہ ہو لگے گیا. بار کې خبر ادا خیو چې د احسان په بدل کې احسان کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. دوا سنتونه مونږ خل یو دا چې قوم کې په حقوقو کې مساوات پکار دی. امیر لا پکار دي چې هغه مساوات وکړي. دویم دا دی چې انسان دې د نیکه په بدل کې ډېر نیکی وي. یو سره کده نیکه په بدله کې نیکی کوي دا خو مکافات کوي خو د نیکه په بدله کې ډېر نیکی کول یا د پدې په مقابله کې نیکی کول دې ته احسان وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مشرکین مبارک یو فرمایل چې کو مطعم بن عدی ژوندې وي هغه ما سره د دې پلیتو خلکو په باره کې خبره کړې وي لترکتهم له نو دا خلق بما داغه د پاره پرې خو
تقریبا 90 کسانو لګوي، یعنی 90 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مشرک په وینا باندې د پرې خودلو لپاره تیار دي. ولې داغه مشرک په پیغمبر یو احسان دی، هغه دا دی چې طائف نکل راتو ناغه ته د یو ملګری ضرورت وو، هغه ملګری له مشرکو نه نه او چې پیغمبر لا امان ورکی مکه معظمه هغه امان چې مطعم بن عدی ورکړو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علم واغ دیکھیں مونږ د پاره اصول لري تعامل طریقه دا چې مونږ له هم د نیکه په بدله کې ډېر نه کیو، د نیکه په بدله کې بد ډول دا کوم سلطوب دی مسلمانی نه ده. یو سره نیک د هغه کمزوري نه ده، که کمزور دی هغه د خپل رب مخ کې کمزور دی، شریعت مخ کې کمزور دی، هغه نه باندې کمسل دا پیدا واخلي چې ګنده ما ته کمزور دی، تا دې څوک نه دي کمزوري. یو سره چې کوی هغه ځان کمزوري ګڼي د خپل رب مخ کې، د رب د قوانینو په مخ کې د انسان مخ کې ځان کمزوري نه ګڼي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر